اوسونه کې مونږ کوشش دا کوو چې په دې پروګرام کې خپل ګپ شپ ډېر زیات ولګو او مونږ د شعرونو ډېر زیات شوق کوو او د هغې نه مخکې سکول له دوا خان صاحب یو خبره وړه هغه صرف تاسو ته لږه واضحه کوم ځکه چې تاسو مونږ په سکرین باندې یو ځای اوس کښېنئ د دې نه مخکې ما سکول له دوا خان صاحب په مختلف سټوډیوګانو کې ډېر زیات پروګرامونه کړي چونکې سکول له دوا خان صاحب په طبیعت باندې زه پوهېږم زمونږ هغه کمبینیشن زمونږ هغه جوړه داسې روانه ده چې مونږ د یو بل په طبیعت باندې پوهېږو نو مونږ پروګرام دغه شانتې رواني نو د سکول له دوا خان صاحب زما سره مینه ده نو چونکې زه ورسره پروګرام کې کېدم پروګرام ته مونږ کینو د هغې لپاره مونږ خپل ګیټ اپ کوو خپل ځان چینج کوو چونکې د پروګرام نه مخکې زموږ سره دلته کې په سټوډیو کې میلمانه ناست وو نو یو ځل بیا به زه ستاسو نه بخښنه غواړم ما ځان نه دی تیار کړی او زه تاسو ته دغه شانتې ناست یم نو په هغې باندې بخښنه غواړم خو د هغې نه مخکې سکول تاسو پروګرام سټارټوئ د کیمرې په شا باندې زمونږ دا پروګرام چې څوک ملګري رسئ د ګڼو کتونکو ته نو د هغوی علومونه په دې ټایم کې ضروري دي نو زمونږ د پروګرام ډایرکټر جاوید خان هغه څه تاسو ته معلومه ده چې هغه زموږ ډېر کیوټ او ډېر یو ښه او زما داسې دی لکه یو ورور هغه دا پروګرام د خلکو ته رسوي د هغې نه علاوه زمونږ پروډوسر صاحب سلمان یوسفزی صاحب د هغه هم ډېره شکریه ډېره زیاته مننه زمونږ ایډیټینګ والا زمونږ کوم انجینر چې دی چیف صاحب د هغه د احسان الله پرنس صاحب جي هغه ډېره شکریه ډېره زیاته مننه زمونږ اپریټر زمونږ نوي ملګري دی په دې کې هغه تیمور صاحب دی د هغه هم ډېره شکریه ډېره زیاته مننه قدرمنو کتونکو دا پروګرام دا سوات ټي وي تاسو کوم اینې دا پوره ټیم دی پوره یو نیټورک دی زمونږ په هر ځای کې نمایندګان دي زمونږ پوره دلې کې پوره سټاف دی نو ځکه دا پروګرام تاسو ته دغه شانتې دررسي او دا پروګرام څنګه تاسو ته معلومه ده تاسو ته مونږ اشتهارات هم چلو چې تاسو دا په سوات ټي وي .com باندې دا پروګرام نه تاسو ګورئ نو دا زموږ د پوره ټیم مطلب دی چې د هغې کوششونه په هغې کې شامل دي دا یوازې زما کار نه دی دا نه یوازې د سکول لا کار چې مونږ دلته تاسو ته د کیمرې په مخامخ ناست یو د دې شاته پوره یو ټیم دی هغه لګیا دی هغه خپل کار کوي د هغوی د خپل عوامو سره مینه ده د عوامو مسایل چې کوم دی هغه مخې ته د حکمرانانو ته رامخته کوي چې هغه مسایل ختم شي څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پرون مونږ په عجیبه بارود باندې راپورټونه جوړ کړو نو هغه بېګا د شپې شپې په هغې باندې کار سټارټ انشاءالله هغه بیا به انشاءالله سبا د هفتې پر زما پروګرام کې ډسکشن کوو سکول دوا خان صاحب پروګرام کې تاسو ته مار کوي ډېره مننه سمیع خان صاحب او زمونږ نننی کوم چې سپانسر دی هغه مدینه ټریډر دی رحمت علي صاحب جی جی د پتاس چوک کې دکان دی د فرید پلازې سره فرید پلازې سره بالکل او دا دغه ډېره مننه چې هغه موږ له نن سپانسر راکړو جی جی هغه وایي چېرې زمونږ دا مصنوعات چې کوم دي دا د زما چې کوم زمونږ دا ایریا دې ته ورسوئ نو په سوات کې په اولني ځل باندې دا چې کوم دی سپینټرا دا هغوی یو نوی شربت متعارف کړی دی څه نوم دی جي سپینټرا بالکل او په دې کې دا خوبي ده چې دا په دې کې امرود دی جی ډېر کوالټي دی پکې او الایچي دی جی نو دې کې امرود کې به عام که ته خیر وړ هغه به عام کولا به کو تا به وڅکو په دې کې ګیس دی لکه څنګه چې پیپسي کې ښه جي ښه ښه بالکل نو دا به تا ته ډېر زبردست ټیسټ درکوي او ډېر دا ریچ کمپني والا مصنوعات دي ښه جي ښه او رحمت علي صاحب زمونږ نن هغه زمونږ سپانسر کړی موږ د هغه ډېر شکرګزار د هغه د ټلیفون نمبر دی 81 52 49 72 13 49 دغه نمبر دی جی جی نو موږ ګران کتونکو ته چې موږ خاص معمولي غوندې یو کوشش دی چې هغو ته انعام وي سمیع خان صاحب بالکل جی هغه که د روپۍ او که د زر روپۍ که د زر وي نو زمونږ ګران قدر زه چې بلا راتلم نو کم از کم تا ماته رینګونه کوله نو زه کم از کم 20-25 کسان په لار ودرم چې نن به څه تپوس کوي نو موږ هسې ګران تپوسونه نه کوو زمونږ کوشش دی چې دوی ته څه ورسوو هغه که د روپۍ که د لس وي راتلونکی انعام به انشاءالله د دې نه علاوه به هغه زمونږ ډېر ښه پروګرام وي هغه به دا هم ښه دی ډېر مزیدار دی هغه د خپل وس مطابق زموږ سره نه نه بالکل سکول د دوا خان صاحب زه ستاسو له خبرو نه مخکې کېږم دا لکه کوم ملګري چې ستا سره تعاون کوي دا د هغوی په موږ باندې احسان دی د هغوی موږ منو چې هغه زموږ د ګرانو کتونکو سره مینه لري موږ کوشش دا کوو چې انشاءالله په دې پروګرام کې اویرنس مطلب دی چې په دې کې سکول د دوا خان صاحب ګوره کتونکو تاسو ته یو وړه شان خبره وکړم چې سکول د دوا خان صاحب یو شونه دا تپوس وکړي ستا نوم معنه سره نو ګوره دا څومره غټه خبره ده چې هغه ته د خپل نوم معنه پته نه هغه بیا د دې پروګرام په واسطه سره هغه ته دونه پته ولري چې یاره زما د نوم معنه دا ده نو دا زموږ دپاره ډېره غټه د اعزاز خبره ده هغه بیا موږ د خپل طرفه یو ګفټ ورکړو وړه شان ګفټونه دي مطلب دا خو موږ کوشش دا کوو چې په دې پروګرام نه مخکې موږ جاوید صاحب زموږ ډایرکټر صاحب چې دی او موږ سکول د دوا خان صاحب په دې باندې لګیا یو خبرې ستاسو سره هم شیر کوو چې یاره موږ په کار چې دا ټول مطلب دی چې دا موږ د یو کاټن چې کوم دی په 2 سوالات کېږو او دا موږ ورکړو او زموږ سکول د دوا خان صاحب زموږ استاد دی موږ هغه قدر کوو دا وایي چې نه موږ په دې کې چې کار کوو چې په دې کې موږ 20-25 کالران انوالو کوو او دوی هر یو کس دا بوتل واخلي او مطلب انعام واخلو په هغې کې موږ د هغوی نه تپوسونه وکړو د هغوی په علم کې اضافه وشو نو موږ د سکول د مخې بیا غږ نه شو کولی واقعي دا خبره چې کوم دی ټیک وه
ډېره مننه سمې خان صاحب یو کالران خو ډېر په لاین دي ما دغه کړي ما سالم کړی چې کارونه وختي نه را رواني او زه د ابوینه بخښنه غواړم خو د هغې نه مخکې زه د یو څو ملګرو شکریه ادا کوم حسن خان د راجا آباد هغه د پروګرام نه مخکې میسج را لېږلی و حسن خان پروګرام ته ناست دی حسن خان ستاسو ډېره شکریه او ډېره زیاته مهرباني چې تاسو پروګرام ته نسئ انشاءالله وخت پروګرام آغاز کوو شروعات وکړو چې کلونه وخت سکول له وخت صحیح دی جی جاوید صاحب تاسو لکه دا نورا بیبي ته دا سپینټرا راکې دا الای چې دی دا ډېر مزیدار دی ته به هم وڅکې او خپلو وړې خویندې وروڼه چې کومې هغو له به ته هم ورکړې ښه او د کال کولو ډېره مهرباني نورا بیبي دا وه نورا بیبي د سمیع خان صاحب دا زمونږ نوي کالر و نو موږ وایو چې یاره موږ هم دغه شان چې موږ ته نوي کالران نه شي او موږ ستاسو چې کوم مقصد دی زموږ د بدلون کوم مقصد دی زموږ د چینل چې کوم مقصد دی هغه انشاءالله دوی زموږ پر حساب پوری شي बच्चों को पढ़ाना है उसे बाउस की बतलाने सिखाना है उसे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है घर के सामने आता नहीं है उसे बाउस की बतलाने जाना है दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है मुझे माउस की बतलाने जाना है मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है سلام اکبر یو شعر دی کنه چې نو هغه وایي چې نه مسجد جا نه کسب دی وضو کی توڑ دے کوزے زبردست نه مسجد جا نه کسب دی وضو کی توڑ دے کوزے ساقی شراب عشق پیتی جائے ہی تیری عبادت ہے دا ډېر جواب شعر دی ډېر جواب شعر دی حسن خان سره موږ چې موږ له ګپ شپ ولګو جی بالکل حسن صاحب سره حسن خان سره تاسو یو کوېسچن وکړئ بیا به زه یو کوېسچن وکړم جی حسن صاحب تاسو میرډ یا که ان میرډ یې نه جی نه ټیټ و سکول خو د خان صاحب خو سوال وکړو خو ته باندې تا وخندل ولې څه چل دی دا جی بس تاسو په پوز کې شو وګورئ نو دا مېره کو نه اواز مې ته راځي جی نه دا خبر نه لري اواز تا غټ یا نری دی خو لکه تا لکه په شادي شده او نشادي شده کې سفر ته ولې وخندل څه چل دی جی هغه دی چې لکه بچي او لکه کور وداني او بل داس لکه او په خپل لکه مقصد پورا کړی یعنی دی او موږ دې لا نه انسان وایي څه مقصد یې پورا کړی نه واده کړی که نه نه مقصد ستا څه مطلب و لکه لکه جی بس د هغه اسلامي او کوم شرعي ارشاد چې د هغه دې پوره کېدی شي او نور داسې ضروريات چې دي هغه د کور طرفه هغه پوره کېدی شي ستا به کله پوره کېږي وروره بس دا چې کله الله ته منظور شو نه نو واده چې کوې نو په خپله خوښه به کوې که د مور پلار به خوښه به کوې یاره جی مور او پلار په خوښه به زه کوم چې هغه مونږ دومره تربیت راکوي حسن خان اخري تپوس ته نه مونږ کوو زمونږ سوات ټي وي تاسو په څه نظر باندې ګورئ یاره جی دا خو زما خپل هم یو د مخکې سوچ و چې یو چینل د خلکو ته پکار ده چې دا عوام ډېر زیات وختته خلکو ته بدنام شوي دي دا سیمه ډېره سپورټ پاتې شوې ده که نه دي بالکل ځکه چې دلته ټیرریزم شو یا نور داسې مسلې شوې یا د علاقایي خپل مسلې شوې چې هغه دغه شان د وخت نه دي او نه حل کېږي نو د هغې لپاره داسې یو چینل یا داسې یو ویب سایټ پکار و چې دا خلکو د اواز د مخکې یوسي او دا خلک لږ ډېر فارورډ شي د نورو په نسبت باندې ځکه دا علاقه خدای پاک په حسن باندې په هر څه باندې مالامال کړې ده چې دومره ښکلی پروګرام یې شروع کړی دی او موږ ته پېښ کوي ډېره مننه سمیم بھائی ته او سکول بانډ ته اکرام صاحب ډېره مننه اکرام خان زما په خیر تاسو موږ ته په اول ځل باندې کال وکړو او جی په اول ځل باندې مې کال وکړو ډېره شکریه دا تپوس په کومه دی سپینټ ته خو به تا چوکې چې به تا چوکې کوم کسان هغه سپینټ راڅکي نو د سپینټ په باره کې لږ تا خو څکلی دی او جی اوس کله دی بالکل نو تاسو دې ما ته مبارک ووایئ دې ټسټ څنګه ما خو وختي څکلی دی ما وایي زه یې وړم چې اول یې وس که ماسې نه چې نور څه ویسم خو ما واقعي چې په دې کې د پیپسي په شان د ګیس دی نو ما خو دا ریچ ګاوه چې وڅکو نو دا امرود را باندې ډېر ښه ولګېد تا چې درکې څکلی دی نو ته یې راته لږ ووایه چې څنګه ټسټ دی بالکل چې ډېر زبردست ټسټ دی او کاربونیټډ ډرنکس دا په اول ځل باندې امرود راغلی دی جی ډېر زیات راغلی دي خو دا په اول ځل راغلی او ډېر زیات ښکلی ټسټ دی او زه جو دا رحمت علیم پیژنم جی جی خدای لوی عمر ورکړي او خدای ښه ترقي ورکړي
بالکل امين تاسو سپانسر کوي بالکل جی د پاتې تاسو هم ډېر مهرباني چې خپل پروګرامونه تاسو بالکل ان شاء الله دا تاسو چینل مون کوشش دا کوو چې تاسو ته دا د پروګرامونه تاسو ته طبيعت کړی رحمت علي خان پروګرام کې بدم سره شریک کوي شعرونه مونږ ته وایي مونږ ته وساوي جی یو چې زه متعهد کوم چې ترې ما ډېر په تاسو پورې کوم خو دا اردو کوم چې یو شعر مې دماغ ولغله دا تاسو یو برادر اردو یو برادر پښتو رحمت علي خان دا پښتو شعرونه خو دې خاصه ډېر زیات ورته پښتو دا ور شعرونه پوزره چې دا په خپل شعر سیب دی کنه تاسو د اردو به بیک اپ ولا کوجی د اردو په توجه سره وایي بالکل بالکل कोई दीवार क्या गिरेंगी मेरे कच्चे मकान की दीवार क्या गिरेंगी मेरे कच्चे मकान की लोगों ने मेरे शहर में रास्ते बना दिए हाँ दीवार क्या गिरा मेरे कच्चे मकान की लोगों ने मेरे घर में रास्ते बना दिए زبردست وایي زما دیوال څه گزار شو د کټه کوټ خلکو زما په کور کې لارې جوړې کړې د دې شعر راته لږ وضاحت وکړئ رحمت علي خان صاحب ډېر جوړ یو شعر وي تاسو جی موضوعات إذا جيت لك مفتاح كده قلت زي وينو وبيعرف فيه خبري مطلوب مطلب وانا خبر من ده عندي قلت لك انا شاف خبري فيه اهم هي كده جاي يوم خبر بدل من وبيعرف تدوي وهذا العمل كون من كده په دې کې به رحمت علي خان صاحب تاسو عوام به سم میسج ورکړي کومه غلطي چې تاسو په شعر کې تاسو وکړه بیا تاسو ته هغه تشریح ورکړه د دې غلطۍ چې کوم په مونږ کې کومې غلطیانې دي تاسو به عوامو له میسج څه ورکوئ عوامو له دا میسج ورکوو چې لکه د چا یو نیکي چې د عارضي اړول نه پکار یو څه چې مطلب د چا په باندې احسان وشو دا احسان یې اړول نه پکار بالکل بیا ځکه د انسان نه غلطي وشي هغه غلطي اړول پکار دي او درګزار پکار دی معافي پکار ده بالکل دا خیر اړول نه پکار بالکل ها رحمت علي خان صاحب در مسلم جی دا د اکرام خان درته ووایي چې هغه یو غلطي وکړي هغه نه موافق کوي او سل غلطیانې کې الله موافق کوي نو خو دغه ته هم وایي که نه انسان او الله که نه انسان خو چې یو غلطي وکړي خو دې نه موافق کوي دا خو داسې انسانان دي که نه سل ننانمې غلطي وکړي الله به دې موافق کړي یو بخانه غوړه خیر دی بالکل یا الله رحم کریم دی والله په خو چې د ځمکې نه والا د اسمانه پورې ګناهونه شي کوو یو بیا د زمانه وغواړه او توبه وغواړه زه به دې موافق او ننان مې پیرې د انسانانو سره ښه وکړو یو غلطي وکړو ننان مې پیرې چې ستا خبره باندې پوه شم جي او اکرام خان د کال کولو ډېره مننه نو ما به سوال نه کوي چې دا سپین تاسو نه ګټم سپین ته به ګټې سلمان خان ته زه ما مجاهد خان ته ګران سوال راته ووایي یار نه دا نه به وکړم ستا اکرام نوم د اکرام معنی کې راته وکړه که نه نو انعام دې ګټلی اکرام وایي چې دا ولګم سکول ته او سمي خان دواړه روټۍ ته راوغواړم دې ته اکرام وایي بالکل زبردست لکه چې دا ډېر ګران سوال و اکرام چې کوم دی موږ اسلام کې یو رقم دی ما هم دغه وایي چې بالکل جي او تاسو وایي چې خیر اکرام مسلم دا دی چې لکه موږ د خپل مسلمان وروڼو سره مینه کوو او د علماو سره محبت کوو او کشرانو شفقت کوو دا یو اکرام دی بالکل موږ ته بیا ته ټایم ووایه موږ به کله د خو اکرام صاحب که ستا د انعام زه واخلم او سمیع خان صاحب له ورکړم نو تا ته څه اعتراض شته بالکل نه ده نشته دي زه له خو دوه بوتلې ورکوي نه نه ما ورورې دا ما ستا طرف نه ده ته ډالۍ کو جي جی دا ډالۍ کې جي زما طرفه صحیح دا کال کولو یو جهان مننه نه یو منټ جي یو منټ جي ښه وایه جي هغه نوم څه و جي اکرام خان اکرام خان و په دې کې هم د سکول له سره راځي دا ته پته شته په دې کې هم د سکول له مې سره راځي ډېر جوړ شوی دی ډېر جوړ شوی پروګرام ته کښېنئ اکرام خان ډېره مننه ډېره شکریه دا کار کولو جي مهرباني ښه ښه مایک به دې موږ په دوکان کې ناستې ته اکثره لکه ناستې که نه دې اکثر د خپل تره سره ناستې لکه په دوکان کې که نه سکول نه ته خو زه انډیکیټر ورکوم بس سمیع خان پېژندلی ځکه خو د ما سره ناست دی دا د ما یاره داسې کوېسچن نه وکړه په خوله یې کړم چې تا یې پخپله جواب نه درکړي دا خو اول ته ما ته راسړی په ګوته که ما اوس هم نه پېژندلی لکه زما راته ووایي که نه لکه داسې تپوس ته وکړي چې تا هم جواب نه درځي ما هم نه راځي ګوره خانه داسې کار دی که نه ته موږ ته حل نه وای نو بیا که حل دې وي ښه که نه داسې تپوس به نه کړم په ایمان چې ثابته شوه به سوچ کوې نه خیر دی خو په علم کې Who are you? I am Kashif Khan from...
کاشف صاحب وایره ساري یار ما تاسو په دې وخت نه نه تاسو ګورئ جی واقعي کاشف خان ټلیفون کې لږ شور دی خو زه ستاسو په هغه سټایل باندې پوه شوم ما تاسو سټایل ما دا ود ګرانو قدرمنو کتونکو پروګرام تاسو وګورئ امید لرو ان شاء الله تاسو به خوښ شئ ان شاء الله خپل کوشش دا کوو ان شاء الله لایو پروګرام کې کمې به شي غلطي راتلی شي سبب ان شاء الله تاسو لپاره مونږ خصوصي پروګرامي رڼا کوم چې تاسو لپاره مونږ دلته علم راغړو دا پیپرز باندې تاسو لپاره ډیره د خوشحالي خبره ده او ډیره د خوشخبری خبره ده او زه وایم چې دا تاسو لپاره د ټول علاقې لپاره د یونین کوسل د ملکابات لپاره د دغه یو شخصیت په تاسو په ځان باندې یو احسان وګڼئ خو هغه خبره اوس نه اناونس کوم چې کله دغه سره زه په خپله باندې میلاو شم او هغه کله دلته کې راشي او هغه کله دلته کې په خپله باندې اعلان وکړي نو تاسو بیا وګڼئ چې واقعي یاره دا شخصیت څوک دی او دومره غټ قدم د زموږ د علاقې لپاره اوچت کو نو تاسو به حیران پاتې شئ تاسو به سوچ هم نشئ کولی تاسو په ذهن کې هم داسې خبر نه راځي چې دا د سوات ټي وي یو کارنامه ده ګران قدرمنو دا د موږ چې کوم نن پروګرام سپانسر هغه مدینه ټریډر رحمت علي صاحب د هغې ایم ډي دی دغه تاج چوکي دوکان دی 81 52 49 72 13 49 دغه د پی ټي سی ایم نمبر دی او 0332 949 49 دا دغه د موبایل نمبر دی نو موږ رحمت علي صاحب ستاسو ډېره شکریه ده کوو چې تاسو زموږ پروګرام سپانسر کړو ستاسو نه موږ امید لرو چې زموږ سره همدغه شان تعاون جاري ساتئ دا یو انعام ما ځکه پاتې کړی چې دا موږ په اخر کې زما سره چې کوم میلمه نو دا هغه ته ډالۍ کوم نو رحمت علي صاحب ستا طرف نه ما دا یو هغه چې کوم و دا ما سمیع خان صاحب ته ډالۍ کوم کوشش دی کارونه نور د الله دی خو موږ د خپلې هلې ځلې دی کوي نو زه سمیع خان ته داد ورکوم چې هغه په یک تنها باندې یو د دومره غټه بیړه کته کړې ده الله تعالی دې تاسو هم دعاګانو کې ساتئ چې الله تعالی دې په خپل مقصد کې کامیاب کړي او ګرانو قدرمنو ټایم شارټ دی نو موږ نو پروګرام یې کیدای شي زموږ نه خپلې نه به څه خبره وتي خو موږ خاصې مذاقتن کوو تاسو ریفریشمنټ لپاره نو دا پړه مال چې یاره دا موږ پورې تنقید وکړو یا موږ پورې مذاق وړو دا موږ ستاسو سره مینه ده موږ او تاسو زموږ سره مینه ده 12 بجې پورې تاسو دا ټولې چینل پرېښودي دا زموږ یو وړوکی شان چینل دی او دې تاسو ناڅئ نو موږ بخښنه به درنه غواړو چې یاره زموږ نه څه خطایي شي په اخر کې سمیع خان صاحب کله دا پروګرام کېږي نو نوشیروان صاحب وایي چې یاره تاسو د بدرمنیر ګانې چلوئ نو د اسف خان ګانه به کول نه چلوئ زموږ خو بدرمنیر هم پوښتن دی اسف خان هم پوښتن دی نو په دې 3 نمبر باندې د یو ګانه پرته ده جاوید صاحب ترګټی مې نو نوشیروان صاحب ته به هغه موږ راکړو او د سبا پورې د ژوند خیر او بل هفته کې بیا ملاقات کېږي او سبا پورې موږ تاسو اجازه راکوئ زه ستاسو کوربه دواخان زما سمیع خان له موږ اجازه راکوئ پاکستان زنده باد